بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، مطہرات باب کې مو د یو نجس شی او به ذریعے سره پاکولو احکام څنګه حصہ تاسو خدمت کې پیش کړلا. د بعد مطهراتو کې دویم شی څنګه ذکر کیږي، اکثر دوستان د دې متعلق مسئله پوښتنه کوي غدا څه او بین علاوه آیا بل یو شی د سشتا څنګه به طور مطهر یعنی پاک کون کې چوک استعمالول شي، آیا بل څه شی د سشتا د څنګه د پاک کولو صلاحیت لري؟ عرض داده او به تقریبا هر یو شی چې نجس شي نو او به سره پاکیږي خپل شرایط سره عرض مکړو. او بین علاوه زمکه کې دا صلاحیت موجود دی خپل شرایط سره څنګه نجس شی پاک کولای شي. لکه مثال کے طور پر دغه شرایطونه یو شرط دا دی چې زمکه پاک کولای شي نجس تاله د خپې والا اور نجس تاله د پیزر والا غاز مکا پاک کولای شي. خو غد پر پہلا شرط دا دی چې زمکه پکار دی چې از خود خپل پاکوي علی نجس شی پاکوي شي. دومن دا چې زمکه پکار دی وچوي خشکوي لامداز مکا پاکولو صلاحیت نه لري. دریم دا چې احتیاط لازم بنا باندې کوم نجاست ته غزمه کې سره باقاعده لګيږي اور غسره غا پیزر نه یا د خپې تلینا لری شي. څلورمه خبره ورکې دا دی زمکه د پیزر تاله اور د خپې تاله پاک کولای شي. پہلا شرط ورکې دا دی چې زمکه بذات خود پاک وي نو دا د پاک کولو صلاحیت لري. دویمه دا چې زمکه خشکان وي یعنی وچاوي لامداز مکه دا صلاحیت نه لري څنګه د خپې تاله یا د پیزر تاله صفا یعنی پاک کی. دریم شرط دا دی چې کوم نجاست لګیدل دی غا نجاست هم پکار دی چې متمعلوم وي چې د زمکه نه دی خپې تالیتا یا د پیزر تالیتا لګیدل دی غاب دوباره به زمکه پاک کولای شي. څلورم شرط دا دی چې د کوم نجاست وینا یا بل پیشاب وغیرہ لګیدل دی پیزر تالی سره یا د خپې تالی سره غا پکار دی چې زمکه باندې چلتے ہوئے غا نجاست ورنه لری شي. یعنی که زمکه باندې دی سره قدمونه خستی نه دی اور دغه نجاست قبل د دینه ورنه لری شولو نو بیا دا غشی پاک کوله نشی زمکه. دا یو خبره دی. دینه علاوه قالین شو، درئی شو، چټیانې شو مختلفه یا واخه شو چمن دی د واخو والا غباندې ګرځیدو سره اغا دغه پاکیدلې نشي نجست تاله د خپې یا د پیزر والا غدا شونه پاکیز کولو پاکیزه کولو صلاحیت نه لري.